الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام مدرج الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پروني درس کې د علم تعریفات بیان شو. د علم د 14 اقسام وضاحت شو. بیا موږ د علم د مرکاو په حواله سره کوم چې موږ تعریفات 15 ذکر شوی نو درې تعریفات موږ ذکر کړی نو بیا موږ دې سره ورسېدلو چې دا د علم تعریف دا کوم درې تعریف چې دی دا تصور سره اقسام ته شامل دي. موري سبا تصور ما ته لګي خبره نه راوړي. د تصور موري سبا سره اقسام دي. تاسو په ویلي تصور بالکنا، تصور بکنه او تصور بالوجه او تصور بوجهه دي. موري سبا دا زمونږ سبب دی. ما وویل چې زه دې باندې به تېر شو خو زر زرې به چې پوه شي څه ناڅه ستاسو ذهن ته راشي. مولوي صاحبانو د تصور د څلورو اقسامو تصور بالکنا بکنه بوجهه او بالوجه وضاحت مولوي صاحبانو عبارت شروع کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د تصور څلور اقسام د دې مت صبر وکړه. نن به موږ دا خبره هم د راځي چې صفات د باری تعالی دا نه عین ذاتي او نه غیر ذاتي په هغه بسنه ان شاء الله خبره کوو چې ورورسېږو. معتزله په نسبت باندې راوي دا نظریه چې صفات باری تعالی د عین ذات دي. کچره دا غیر ذات دي دا د عین ذات نشي غیر ذاتي کې نو تعدد د قدمو راشي. مولوي زبان چاسي شه ده به محال ده کنه. مولوي زبان نو دا وایي ان شاء الله جوابات کو سنا مختصر ہوتا کہ او سے عبارت شروع کا کپا ذهن کې د زیاتیات علم حاصل شو او بیا د چیز مولوي زبان خارج طرف تسوق مراعات وکړي دا تصور بالکل نه شو. مولوي زبان اوس وضاحت درست روان دي یعنی خارج طرف تسوق علامه ته جوړ کړی او که ذهن کې د ذاتیات علم حاصل شي ذهن کې د ذاتیات علم تا حاصل شي. مولوي زبان بهر طرف تسوق کې مراعات ولګي نو دې سکیږي. مولوي زبان تصور به کوي شو. مولوي زبان دریم قسم کا په ذهن کې د عوارض علم حاصل کېدون ورستو که خارج طرف ته مراعات وکړي نو دا تصور بالوجه دی. او که په ذهن کې د عوارض علم حاصل شي او بهر طرف ته مراعات ونه کړي دا تصور بالوجه شو. مولوي زبان دې مثال تصور بالکل هي تعریف کړي چې کوم صورت په ذهن کې حاصل شي او د هغه اصول ذریعہ کله چې کوم سیز ورسته او ذهن ته مولوي زبان شي حاصل شي د هغه شي او هغه د شي د اصول ذریعہ به مولوي زبان او اوس مثال را روان دي عبارت دی شي سره د متحد مثال د انسان د تصور د لپاره د حیوان ناطق صورت ذهن ته راوړي. تصور د لپاره تصور کې د حیوان ناطق صورت اوس ته ذهن ته راوړي. مولوي زبان او حیوان ناطق د انسان د علم د انکشاف ذریعہ جوړ کړي. پس د انسان تصور کوم چې د حیوان ناطق په ذریعہ سره وشو تصور بالکل نه دی. ځکه حیوان ناطق ذریعہ هم ده او د کوم سیز د لپاره چې ذریعہ ده د سره متحد دی. مولوي زبان حیوان ناطق مولوي زبان د ذات سره متحد دی کنه کنه متحد متحد دی مولوي زبان دومره متحد. دویم نمبر تصور به کوي مولوي زبان کوم صورت چې ذهن تاسیس شي او د ذات سره اتحاد وي یعنی متحد وي لیکن تاسیس ذریعہ نه وي. مثال د انسان د علم د لپاره حیوان ناطق ذهن ته راولي او حیوان ناطق مقصد وګرځوي بهر طرف ته او حیوان ناطق اله جوړ نه کړه. بیا شابه هغه څوک حیوان ناطق ورته اله جوړ نه کړي. مولوي زبان نو به تاسو کېږي تصور به کوي شو. درې قسم تصور بالوجه مولوي زبان کوم صورت چې ذهن ته حاصل شي او هغه صورت د شي د حصول ذریعہ وي او د اساس متحد نه وي د شي سره یعنی علم راشي په عوارض باندې. مثال د انسان د تصور د لپاره حیوان زاهق صورت ذهن ته راولي او حیوان زاهق د انسان د علم ذریعہ وګرځي نو دا تصور بالوجه دی. ځکه حیوان زاهق د انسان د علم د حصول ذریعہ خوشوا خو لیکن د انسان د ذات سره زاهق متحد نه دی بلکې جدا ترې دی. سبا خو شوي سره نمبر تصور بالوجه کوم صورت چې ذهن ته راشي نه د هغه شی په ذریعہ سره د بل شي تصور حاصلې دي شي او نه د شي د ذات سره متحد وي نو د تصور به وجهي وي. مثال څنګه دی د انسان علم د لپاره د حیوان زاهق علم په ذهن کې راولي او خپل حیوان زاهق مقصد وګرځوي نو په دې صورت کې حیوان زاهق نه د انسان د علم د اصول ذریعہ ده او نه د ذات سره متحد دي. ځکه د انسان ذات د حیوان ناطق مولوي زبان حیوان د انسان ذات څه دی حیوان ناطق دی. مولوي زبان اوس راځو زموږ چې کوم مدعا اصل خبره ده اصل تعریفات من مختصر ذکر کوو دې باره کې تاسو بیانو د فلسفه او د منطق کتابونو او د بیان او د الله تعالی د ذات سره کوم یو تصور دا صحیح دی او کوم یو تصور صحیح نه دی. اوس په دې کې مولوي صاحب خبره کوو نو د الله د ذات سره تصور بالوجه
او تصور بوجهه دا صحیح دی او تصور بالکنا مرزبه بکنهه دا صحیح نه دی ولې هغه په ذاتیات سره دا کیږي وضاحت موجود دی عبارت به ذات د باری تعالی تصور به وجه او به وجهي سره صحیح دی ځکه دا هغه د صفات په ذریعه سره د ذات د باری تعالی علم حاصلول شي دا صفات عین ذات نه دي مثلا د ذات باری تعالی تصور کول په داسې شان سره چې الله تعالی عالم دی قادر دی رازق دی او ذات د باری تعالی سره تصور بالکل صحیح نه دی ځکه تصور بالکل په اجزا ذاتیه سره کیږي او ذات د باری تعالی سره اجزا منتفی دي منتفی دي بولې زبانو چې الله د رسول کې اجزا ثابت کړو اجزا څه کې حدیث دي کده دي بولې زبانو د خبره راځو چې د صفاتونو بولې زبانو د معتزله په نسبت باندې صفات د باری تعالی چې د څه دي دا عین ذات دي څه دي دا غیر ذات هغه په ګڼ دلایل ذکر کوي خو هغه په ګڼ دا خبره کوي چې تعدد د علماء بس کې به بولې زبانو راشي کوم چې محال دي د سنت او جماعت په نسبت باندې بولې زبانو په دې کې چې اشاعره او ماتوریده دوه بولې زبانو موږ دوه ډلې چې دي د اهل سنت او جماعت د طرفه دوی چې صفات د باری تعالی چې دا نه عین ذاتی او نه غیر ذاتی بولې زبانو د مثال په تور ډېر داسې سيزونه دي ډېر داسې سيزونه چې هغه زموږ په جسم کې بلاس والو موږ چې خپل ساده سکه شرع العقائد ویلو د تور سيزونه به او مفتي صاحب استاد محترم مفتي صاحب نظر الله دامت برکاتهم سردار کولای کې مدرسه د هغه به موږ د مثال لا کو د لاس دا لاس زمون د عین ذات او غیر ذات مونږ زبانو د څه ده کنه دا ګوره عین ذات هم نه چې د لاس په کټ کولو سره انسان ټول ختميږي نه ختميږي او غیر ذات عین ذات په شو غیر ذات هم نه کته د چا کټ کو سبا کېږي درد ورته کېږي بنه کېږي او دا نور مثالونه هم مونږ زبانو دي د عینیت معنا ده د عینیت معنا چې دا د عینیت معنا اتحاد په مفهوم د څه ده چې دا اتحاد په مفهوم کې په ذات او په د کسوي په صفاتو کې مفهوم یې ولې زبانو د ذات جدا د صفات د الله تعالی څخه دي دا جدا دي ولې زبانو او غیر دا غیر هم نه دي ځکه چې دا صفات د الله تعالی د ذات نه سره شي جدا کېدې هم نشي مولې زبده کې انفکاک هم نشته شي موږ ته وایو چې تعدد قدما او هغه وخت کې محال دی چې زسوي هغه متغیر وي کوم چې د یو بل لسکیږي انفکاک او جدا کېدل شي د الله صفات د الله تعالی نه جدا کېدل شي هیڅ کله نشي جدا کېدل نو ځکه موږ وایو چې الله تعالی دا صفات د الله تعالی د عین ذات او غیر ذاتي زما په لمه راځي چې دا کتاب له مخکې وایو چې دا مقاله او کلام چې کومه کلی د ما په ساده پښتو کې ساده انداز کې دا راغته چې د باندې ان شاء الله د مبادئ ذکر کوم او دا کوم چې دا کتاب مخکې ورسو د خیره موږ ته څه وایو دلته علماء کرام وایي چې دا صفات د باری تعالی ته عین ذات وګرځي به ډېر لوازمات مهارت مسترسي لکه څنګه یو مثال کوم ذکر کړی دي لکه علم د الله تعالی صفت ده کنه قدرت عین ذات وګرځو نو دا علم په عین قدرت شي خو قدرت هم ذات شو کنه نو دا علم په عین قدرت شي نو علم عین قدرت شو همدا چې دا علم ذات د باری تعالی شي او ذات د باری تعالی عین حیات ده حیات د الله صفت ده کنه ده دا د مولا ذات وګرځو نو علم په عین حیات شي لکه ذات د باری تعالی حي قیوم ده کنه ده ثانیه ده کنه ده دا شانته کې نو دا علم به هم حي قیوم وګرځي به تاسو ته دا علم ذات مولوی زبانو اوس راځو ضرورت تعریف ته مولوی زبان دي پورې موږ راوړو چې درې تعریفات باندې ذکر کړو ضرورت تعریف چې ده ذکر شوی دی علم هو قبول النفس لتلك صورتي يعني علم عبارت ده قبل اول د نفس ناطقنا عبارت مولوی زبانو علم عبارت ده قبل اول د نفس ناطقنا صورت د شیلرا یعنی اوسې چې عقلی قبول کړي دې ته علم وایي دا څلور تعریفات کومه نقل کړی دي او پنځم تعریف متکلمین ذکر کړی پنځم تعریف چې دی مولوی زبانو پنځم تعریف العلم هو الاضافه الحاصله بين العالم والمعلوم علم عبارت ده هغه نسبت نه کوم چې نسبت قائم په مابین یعنی موجود په مابین د چا کې د عالم او د معلوم کې په دې تعریف سره علم عبارت شو د نفس عبارت یو مخکې علم عبارت ده هغه نسبت نه کوم چې نسبت چې کائن وي یعنی موجود وي په مابین د عالم او معلوم کې په دې تعریف سره علم عبارت شو د نفس نسبت نه او دا تعریف د علم شامل دی علم حضوري او علم حضوري لپاره نو مولوی زبانو ته تمام وایي چې په وجود د ذهني د اشیاء کې دا اختلاف دی مولوی زبانو چې په خارج کې خدا سے موجود دي او ذهن کې موجودات څه کنه سره نو دې باندې اختلاف دی د چا د حکمات او د
متکلمین و دا خبره یاد ساتئ چې په وجود د ذهني د اشیاء کې اختلاف دی په مابین حکما او په مابین د متکلمینو کې حکما قایل دي د وجود ذهني په دې شان سره لکه څنګه چې د اشیاء د لپاره په خارج کې وجود شته دی همداسې د اشیاء د لپاره په ذهن کې هم وجود شته دی لیکن متکلمین د دې نه منکر دي دوی وایي د اشیاء د لپاره صرف په خارج کې وجود شته او په ذهن کې وجود نشته دی ولې د مخکې چې کوم څلور تعریفونه ذکر شوي او موږ وضاحت شو چې دا د حکمونو منقول دي او مبني دي په څه شي باندې ورته وجود د ذهني د اشیاء باندې او دا پنځم تعریف د متکلمین نه منقول دی ورته دا مبني دي په څه شي باندې عدم وجود د ذهني د اشیاء باندې دلته دا راځي چې په دوه قسمه ولې د علم تقسیم بل علم حضوري او علم حصولي لرا علم حضور عبارت دی د هغه علم نه چې حاصل شوی بغیر د واسطې د صورت نه لکه علم د الله تعالی په ممکناتو باندې ځکه علم د الله تعالی په ممکناتو باندې بغیر د واسطې د صورت نه دی او علم حصولي دا حاصل کیږي په واسطې د صورت سره لکه علم د نفس ناطقه بغیر باندې حضوري دی علم حاضر شي ته بغیر د واسطې د صورت نه پاتې نه پښتو کې زده کوي او علم حصولي په د صورت په ذریعہ سره حاصلېږي ته حاصلې کنه صورت مه تراولي وضاحت کوم انسان چې د کوم څه علم حاصلوي حافظ بل انسان ته یا په خارج کې او په ذهن کې موجود وي کمالو چې ذات انسان سره موجود وي نه ته علم حضوري وایي لکه د انسان د علم د خپل ذات په باره کې د انسان قوت عاقله د ذات په باره کې د انسان قوت عاقله د عالم دی څه دی او وجود د انسان ورته معلوم دی کوم چې قوت عاقله ته مخامخ موجود دی مرتبه عالم دی دا ټکه کله معلوم شي ذات موجود نه وي د انسان سره اوسه د په ذهن کې موجود وي نو دا څه دی دا علم حضوري دی لکه د انسان تذکره چې وشو د هغه صورت ته ځین تراشي علم حضوري د لپاره سوال عقیوي د عقیوي کنه عینیت دی او ناتیت دی او معلولیت دی ولې سبب دی کنه دی ویلو به ته مې کړی دی او د علاقه عینیت د علاقه د عینیت عبارت دی لدی دین چې معلوم متحد وي د عالم سره په اعتبار د ذات سره لکه علم د واجب تعالی په خپل ذات باندې نو الله تعالی عالم دی او ذات د واجب تعالی معلوم دی او واجب تعالی متحد دی د خپل ذات سره او علاقه د ناتیت او د عبارت د ها علاقه نه چې معلوم نه او صفت وي د پاره د عالم لکه علم د واجب تعالی په خپل صفاتو باندې نو واجب تعالی علم د صفات څه دي او دا شاته کې علاقه د معلولیت دا زمونږ د پوینټ خبره دا و چې ته موږ دومره درس راورسو چې تاسو سره څه پته ولګي نو دا علاقه د معلولیت هغه علاقه ته وایي چې عالم علت یو معلومه معلوم عالم علت د ټول کائنات لپاره یو الله علت دی دا ټول کائنات په منزله د جنس د جسم واحد ګرځي کې په اخر کې هغه یو څه په سمانه تمامي کنه تک کته هر څه به کته د نور د رڼا ګوري کته د ورځ ګوري کته د شپه ګوري د دې سکیږي د دې خدای ابتدا او د څه انتها شته یا پاتشته لري هغه د برداشت ویلت پکار د چې د څه کړی دی د موجود کړی دی مولوی مثال لکه علم د الله تعالی په ممکناتو باندې واجب تعالی علت او ممکنات او معلول دي اعتراض راځي مولوی صاحب د علت او د معلول په من کې چې کوم تعلق دی دا د لزوم تعلق پیدا کوي دا بل لازم او ملزوم وي نو امام غزالی رحمت الله علیه د ګڼ جوابات دی ورکړي چې دا سره ضروری نه ده چې چرته د علت او د معلول وي وای شو دي البته د علت څه شي د علت تعمد پر ضرور ده دي مولوی صاحب یعنی که علت وي نو معلول به هم موجود وي او کوم ځای کې چې معلول وي هلته به ضروري علت هم موجود وي جواب د علت او د معلول لپاره دا ضروري نه ده چې کوم ځای کې علت موجود وي نو هلته د معلول هم موجود شي داسې کېدلی شي چې اور علت دی اور علت مولوی صاحب اور چې دا کوم دا چې علت دی هغه موجود دی لیکن معلول سوځول به نه کوي وای شو کنه یو بدی موجود دی د تنده د انسان تنده په سره ماتيږي ډېر یو په اوس کو تنده بدنه ماتيږي یا باران دی چې دی یا مرض دی د مرض لپاره علت څه دی علاج دی ډېر علاجونه به مرض بنه کیږي نو علت به موجود وي سبب معلوم به وي چې بار دا تاسو هغه راګیروي ګنې دا علت ناقصه ګرځي کنه علت تعمد پر سلور دغه نه دی علت فاعلی علت سوره علت ماضی او علت غیر روان دي مولوی صاحب دته اعتراض کې دی وي او معلول خپل ذات علت پیدا کړي دا اوسنی مولدین چې دي موږ وخت خبره دوی سره ده کنه موږ په منطق کې چې دا لګي نور پکې اضافه واله پکې کوو ورستواله پکې کوو دې لپاره کو چې موږ هغه جواب وکړو دی وی چې معلول ذات علت پیدا کړي موږ دا خدای رسول په سبب نه د توازن نو د په سبب جوړ کړل علت تعمد او سلو خبره پکار دي کته چې تا شیشه د شیشه په کاني باندې ویشتله شیشه چې کلمات شي نو رسته شیشه شي دا کاني رسته ګرځي کوم کی کاني موجود دی یا دا اوسته په دې باندې دا موبایل له په دې باندې دا
یو شیشه پرته ده بیوله چا پې ماته شي نو دا به کله دا موز به کله علت ګرځي چې کله پاڼې مات کړي که نه دی وایي ګوره دا علت معلول مخکې نه موجود دی او علت نشته موږ ورته جهالت خبرې کوي دا علت څه شی دی ناقصه دی په علت مولوي صاحبانو دې دپاره څه پکار دی علت غایب په دې کې څه شی دی علت ماضي په کې څه شی دی علت صوري په کې څه شی دی مولوي صاحبانو معلول د ځان لپاره علت په خپله پیدا کولی شي په دې خبرو به تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ څه ناڅه خو به پوهېږئ ځه انشاءالله مثال لکه د فصل لپاره اوبه علت دی معلول چې فصل دی هغه به موجود وي او اوبه چې علت دی هغه به نه وي موجود دویم مثال د مرض لپاره علاج علت دی که څوک علاج ونه کوي نو هغه به مړ کېږي جواب د فصل لپاره اوبه علت نه دي بلکې د فصل لپاره تخم علت دی ځکه که چېرته اوبه موجود وي او تخم نه وي موجود نو هېڅکله به فصل ونه شي د فصل لپاره اوبه چې موږ وایو چېرې د فصل لپاره موږ ولې څه تخم علت ګرځولې اوبه ولې موږ مولوي صاحبانو علت نه دی ګرځولې زره بعض وخت خو اوبه موجود وي قرآن کې نه دي یاد ساتئ د منطق د اصطلاحات تاسو د قرآن کې نه چې په دې کې تاسو تبدیلي کوئ تاسو به څه کوئ قسم به بس خاموشه کوئ دغه به هغه به د صغرا کبرا غلطه جوړه کوي نتیجې بل غلطه راوباسي نه تاسو به باقي څه کوئ او دې سره به تاسو څه علاقه ساتئ مولوي صاحبانو ضروري زګه بعض خو به موجود هم وي بیا هم فصل د توپان او نقصان لري دا جواب شو کته چې رب علت دي کنه ډیر په فصل د سر به موجود دي توپان پر شي فصل به خراب نګلې شوی ده کنه خلک ټول خټکی خراب کړ کنه نو کته چې علت پکاره چې به موجود وي فصل نه خراب شي کنه فصل د پاره شي شو په علت استاد جواب شو اعتراض د معنا ده معلول نمک کې د علت موجود نه وي ځکه معلول په خپل علت پیدا کوي نو دا اول جواب ولې سبانو ده دی د ملحدین اعتراض باطل دی دوی چې وایي چې معلول د ځان لپاره علت پیدا کوي د علت او معلول دا وجه دا اوس پکې ما ذکر کړ په دې باندې موږ ګور دوی چې سوال وکړي سوال وسه جدید انداز کې پیش کی چاته موږ دوګه کې چې نو موږ باندې سوچ او فکر کوو به سو نو موږ مولا په دې کې څه کوو زیادت پکې کوو چې لکه تاسو څه شه ده تاسو د صغرا او کبرا دا باطل د مولوي صاحب نتیجې غلطه وباسي د علت او معلول تصور چې د کومې زمانې نه رستو پیش کړی دی تر اوسه پورې دا یو عقلي نظریه ده چې د هر شي دپاره علت او معلول علل اربعه پیش کولی شي دا ټول اصول په ممکناتو کې استعمالیږي او الله تعالی خو واجب الوجود ذات دی الله تعالی څه شی دی واجب الوجود نه دی دا څومره ګوره دا څومره مقدمات چې موږ پیش کوو دا په څه کې پیش کوو دا ممکناتو کې پیش کوو مولوي صاحب الله تعالی خو د تمام کائنات لپاره مولوي صاحب څه شی دی علت دی نو د الله لپاره علت محال دی ځکه د الله لپاره بل علت شي نو بیا په هغه لپاره بل علت شي بیا په هغه لپاره بل علت شي دا بس کېږي دور تسلسل برابر دا هو کته چرته په د منطق په اصطلاحاتو یو وایي چې تزاحت نه مني اوسې ځان نه بشکې کچې ته مني نو بیا دور تسلسل نه غوړي چې باطل بیا او منه کنه دی بیا نه مني بیا وای دا اوس د دې وخت نشته د دې وخت تیر شوی دی بیا چې راټینګي کې په دې کې زمانه هغه د تمام کائنات لپاره علت دی خو الله تعالی لپاره علت محال دی ځکه کله الله تعالی لپاره بل علت شي نو بیا به د هغه بل لپاره بل علت شي او دې سره دور او تسلسل راځي کوم چې باطل دی دویم جواب ملحدین چې کله سوال وکړي چې لرګي علت دی علت هم دی او معلول هم دی یا نور مثال دوی وي دا معلول ځان نعوذ بالله په خپل کائنات په خپل خدای ځان ته پیدا کړو دوی دې کې پیدا سوالات کوي څه کوي وګوره دا لرګي چې د مولوي صاحبانو دا علت دی او معلول هم دی دا نور مثالونه دوی بیان چې علت هم دی او معلول هم دی وای معلول خپل ځان ته خالق پیدا کړی نو ما جاهلانه سجيبه خبرې کوي ولا تاسو بس مقصود وایو نو تاسو پرې تحقیق وکړئ چې دا علت تعامل لپاره ګوره علت دا لرګي علت هم دی او معلول هم دی ته په دې کې ما دا ضرور خبرې ثابت کړه علت فاعلی علت غای علت سوری علت مادی خبرې سره اقسامو کې یو هم نوی موجود نو هغه به علت تامه نه وي بلکې هغه علت ناقصه وي ځکه د علت تامه لپاره څلور شرطونه دي علت فاعلی علت سوری علت مادی علت غای او علت ناقصه تعریف دار چې هغه مبزی نه وي لپاره د وجود د معلول او کافی نه وي په وجود د معلول کې او علت تامه هغه علت توای کوم چې مبزی وي وجود د معلول لرا او کافی وي په وجود د معلول کې ایزاح حکمت شرع هدایت حکمت څخه برابر ودسږي دا اوس بیا ګوره د مولدین سوال وکړي مولوي صاحبانو چې کله لرګي علت شي مولوي صاحبانو د اور د پاره دوی سو لرګي علت دی خو چې اور بکل بلېږي چې لرګي موجود شي کړه مولوي صاحبانو کوئی کنه کوئی د په هغه وخت کې علت فاعلی سوق وي او علت سورت کوم وي او علت ماده کوم وي او علت ماده کوم وي علت غایب کوم وي او کله چې لرګي معلوم شي او کوم علت شي بیا سره تقسیم پکې وکړه د
د علت او معلول په درګه کې یو خاصیت د تعلق ضرورت وي په علت کې لازما صدا سي خاص خصوصیت پکار دی کوم چې د بل ارسطو په دې علت کې به یو داسې خاص خصوصیت وي مولوی صاحب چې په دې قادر وي چې دا معلول سکی پیدا کی نو په دې لرګي کې دا خصوصیت پته کې مزاج خود ته کې موجود دی نه اسکله پکې نه دی موجود مولوی صاحب صرف د علت د معلول کنټرول شي به اسکله نشي دا په ځان کنټرول کول شي دا لرګي اسکله نشي ځان نه دی خبر لرګي سو حیات لري شعور لري عقل لري نه نو څه څنګه ته چې دا ځان لپاره معلول پیدا کوي دا علت شو علت ته وکړ چې د یو خصوصیت وشي هغه معلول په پیدا کولو سوي قادر وي مولوی صاحب نو کوئی تاسو ټول بس بد ګوري ولا سو ذات شروع کړی دي ځکه چې مثال د اور خاصیت د حرارت او ګرموالی یا خواره د اور خاصیت نه دا مزامین ته لري کوم ما ویل موږ اردو پڑھاو کنه دا په نشته تاسو موږ باندې پښتو لازم کړو کچره دا شرط نه وینو هر یو سیس به بل سیس نه صادر کېدل شروع شي یعنی د اور نه به خواره او د اور نه به اور ثابت شي نو بیا به هر شي د پر علت ثابت شي کوم چې د بداهت د منطق د خلاف ده خلاصه د کلام دا شو چې په علت کې به یو مخصوص خصوصیت موجود وي کوم چې د دې معلول د وجود مصدر وي او په معلول کې ظاهر وي مولوی صاحب سلام جواب دا ټول عالم چې د مولوی صاحب کثیر الاجزاء او کثیر الافراد دي لیکن دا ټول چې راجمع کوي مولوی صاحب دا مولوی صاحب یو کل او مجموعه د ټولي ورزي دیو بل سره وابسته دي مولوی صاحب دا عبارت وایي صرف الله تعالی د ټول لپاره علت دی او د الله تعالی لپاره څوک علت نشي جوړېدلی ځکه الله تعالی لپاره څوک علت جوړ شي نو هغه ممکن شي او ممکن کله هم خالق کېدلی نشي د علت اربع وضاحت اول علت فاعلی د علت اربع په بنیاد باندې یو سیس ثبوت راځي کله دې کې یو هم نه وینو هغه سیس به وجود تر نه شي مثال یو کرسی دا د لپاره یو ترکان پکار دی کوم ته چې علت فاعلی وایي یا علت علل وایي ځکه لرګي په خپل باندې نه اره کیږي دویم نمبر علت مادي د کرسی د لپاره لرګي پکار دی کچېرته لرګي نو نوی موجود نو دا هوا چې مولوی صاحب کرسی نه جوړیږي درې علت سوري دی د کرسی لپاره یو شکل او صورت مولوی صاحب پکار دی مولوی صاحب سلورم نمبر الذي غایب مولوی صاحب همدا سے کورس مقصد به معلوم ملارس جوړ شوی دی مقصد معلوم دی چې د باندې بس کی استاد کینی اوس راغو خپل مقصد دا تبه چې الله لپاره الا څو ګر ما هو دا سلور خبر په الله د الله لپاره دا تصور کول سدي عقلا ما هغه ذکر دی ما وضاحت موجود دی زړه چې د خدای لپاره بل خالق مني موجود دی چې د الله جل جلاله د لپاره بل خالق مني نو بیا دا لازم دی چې د لپاره بل خالق مني دا د علم منطق او مسلم اصول دي چې د وجود په دوه قسمه دي یا بسوي واجب الوجود یا ممکن الوجود نو تسلسل او دور سره د واجب الوجود تصور ختم شي کنه شي دا دوه چې راشي نو دغه د واجب الوجود تصور ختمي کبر ختمي مرسبانو کوئی کنه زګه ټول به ممکنات شي او ممکن وجود خالق نشي کېدلی زګه ممکن بل ته محتاج وي کوئی کنه او هغه دیم بل ته محتاج وي او دا سلسله به روانه وي نو زګه خو د ملحدینو نه علاوه ټول فلسفه د مسلم اصول تسلیموي چې دا یو تسلسل بعد دا ورته غټ فلسفه چې ټاکنه پورې دا شاته کې دا څه به هغه کوم چې په قواعد د فطرت کې راځي شي وې په ته کائنات خالق او خارج زبګار قرار نه دیته دا شاته کې پریډرسر په دوی کې مشهور ملحد تیر شوی دی هغه بیا هم هغه یا زه خدای بنم دا شاته کې انټونی فلوس کتاب لیکل دا په خپل باندې غټ ملحد هغه د قوانین د فطرت او د علت او د معلول په تصور کې چې علت چې د کې دی نشي دا یو د بل لپاره علت دی بل د بل لپاره علت دی بل د بل لپاره دا بسیطه چې وجود پکار دی چې هغه سوي او واجب الجبور د عقلي خبر دی په عقلي تور باندې الله ثابت دی بوله زبان वो तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता बस जान गया मैं तेरे पहचाने यही है तब जब अल्लाह ने सीधा हर से पैदा कर दी हां मोरे जबानो हर सदा अल्लाह पका कब्जों कुदरत की दी मोरे जबानो हिस्सों को हां वमा तलqatu min warqatin illa ya'lamu kayo पाम रामोजी की दोबारे ना कोई पाम खोजी के दाद अल्लाह को इल्म किदा दा अलीम बिजात सुदूर ذات zaman अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूद है मोरे जबानो दो नंबर दाइलती मादीना हम अल्लाह ताला पाक दे مادام حدیث ته کنه دا ته الله د بار علت څو ګرځي الله د بار په بیل اصلو خبره باقي شامل وي کنه عبارت یو د علت مادینه هم الله تعالی پاک دې زګر ماده حدیث دا او حدیث خالق نشي کېدلی زګر هغه په خپل وجود کې بل ته محتاج وي نو محتاج بسنګ خالق شي مولوی صاحب ته الله باندې د ورته سلور علم باندې درې نمبر الله تعالی صورت او شکل ته محتاج نه دی دا پاکستان نه علت سوري پاکستان کنه نو الله صورت ته محتاج نه صورت څه دی
حادث دې کړی دی مولوي صاحبانو ځکه صورت او شکل چې وي هغه محدود وي او د خالق ذات لا محدود دی سوي محدود وي کړی مولوي صاحبانو آزاد دلته دې کې سوالات هم دي جوابات هم دي خو زموږ وخت نه دی مانه خرابېږي چې سوالات او جوابات زه وکړم درویت په باره کې هغه به خپل ځمانه کوم سرورم نمبر د الله تعالی لپاره علت غایي هم عقلا محال دی ځکه الله تعالی په خپل باندې د کائنات لپاره علت غایي دی او ټول کائنات د خپل عبادت لپاره الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا اوس اعتراض الله تعالی ته دوی د علت ناقصه څخه نسبت کوي دا ملحدین دا اعتراض کوي دا مشهور اعتراضات دي ملحدین اعتراض کوي چې علت موجود دی او معلوم موجود نه وي ته علت ناقصه وایي الله تعالی د ازل نه موجود دی هغه کائنات نو موجود نو په دې وخت نعوذ بالله دوی سوې الله تعالی تاسو علت ناقصه غواړي جواب د ملحدین اعتراض باطل نه ځکه علت ناقصه په هغه وخت کې موجوديږي چې کله د علت او معلول څلور اقسام نه موجود لکه علت فاعلی علت سوری علت معنی علت غایي ولسبانو او دا شانته کې د دې د کې ماره نور وضاحت کړي چې عدالت زوس ویا ما نه بس چلته دي ولسبانو بل د چې الله د پر علت ناقصه ثابتوي نو د ملحدینو اعتراض ځکه باطل چې علت ناقصه په هغه وخت موجود کیږي چې کله د علت او د ملسبانو د علت او د معلول سره اقسام نه موجود د الله په علم کې د ازل نه خبره موجود و چې زما د کائنات په خپل وخت کې پیدا کوم نو الله د پارسي شي دا سار مې دا کو سوچ کو دا جواب مې ځکه دراغه مې ولې کړو دلته چې د الله په علم کې د علت تعمد پر رسول وي سرور خبرې وکنا علت شي غایبی کنا علت سوري مې او علت مادي د الله په علم کې د ازل نه خبره موجود و چې اڅګما نو علت ناقصه شي شو باطل شو مولوی صاحب تاسو علم حضوري په دوه قسمه یو قدیم او بل حادث ته مولوی صاحب علم حضوري قدیم حق دی چې بغیر د واسطه دروي و چې بس ختمي علم حضوري قدیم هغه کوم چې بغیر د واسطه او مسبوق به ادم نوی مثال لکه علم د واجب تعالی په خپل ذات او په خپل صفات او په ټول ممکنات باندې دیمه علم حضوري حدیث ادا علم دی چې بغیر د واسطې د صورت نوی خدا مسبوق به ادم مثال لکه علم د نفس ناطقه په خپل ذات او په خپل صفات باندې دا حضوري دی بغیر د واسطې د صورت نه او د نفس ناطقه خپل ذات سره علاقه د عینیت خدا نفس ناطقه حدیث دی ځکه مسبوق به ادم دی علم حصولی په دوه قسمه دی قدیم او حدیث علم حصولی قدیم دا هغه علم ته وایي کوم چې په واسطه صورت سره حاصل شي او مسبوق بلا ادم نه وي مثال علم داخلو د فلسفه باندې عقول عشره قدیم دي مسبوق بلا ادم نه دي دوی د عقول عشره قدیم باندې خدا په سپوز باطل شوی دا خو ګرځي ناس سره په کتابونو کې موږ معقولات سره منګي او هغه سره ویم نو هغه وسره لري قدم د زمانه قائل دي او ګلدي جدید فلسفه قائل ګوره موږ څوره سبب وایو وسره زیاده جدید سره زیاده وسره قدم د قائل دي که حادث والے د قائل دي دوی حدوث قائل دي که د قدم دلیل په څه پیش کوي شابه سے بیگ بیگ نظر پیش کئی ماتا پیدا شو اخراب شو دماغو شو ماتا پیدا شو اخوی قدم دا قائلو چاکوی قدیم زبانی ندا موجود دی اقول یا شریع تو دا الجز لا يتجزا چکم دا جز سکی کی ذرا ذرا کی گی نوال ذرا ذرا کی گی اللہ پا قرآن کریم کے ایتون ذکر کلی رسول روان دی پا دمانی وپاس کو بلو زبانو قدیم فلسفه ټول څه شوی دا عادت زره څوک منیم نو د ارسطو دا کوم چې دا علت بعد دا خو د سره تا په ګران ګری چې کله تر کې به تختی وي دا اوس نشته او د برنډ رسل سره د فرانسیس بیکن سره د کوپرنیکس او دا فلسفي اوس دوی بیان نو ولې زبانو هغه دا ټول اشاره څنګه قدیم ولې زبانو دا څه ته کې دا علم حاصلولو دوه قوتونه دي اول قوت نظری او دویم قوت عملی 41 نمبر صفحه انسان د قوت نظری په وجه د بل اثر قبلوي مثال انسان چې کله علم حاصلوي حاج قبول د صورت معلوم کړي مرشبان دا څه کوي دا په څه سره کیږي په قوت نظری سره کیږي او په قوت عملی کې انسان څه کوي عمل کوي مرشب په خیر کې لکه انسان چې ضرب او یا اخذ دا کوي مرشبان څه کوي دا په خیر کې عمل کوي نو فائدہ دا چې کمال د قوت عملی په عمل سره راځي او کمال د قوت نظری دا په نظر سره راځي دا تعریفات دا کوي دې زموږ د عقل به سلور قسمونه دي عقل حیواني دي او بالملکه او بالفعل او عقل مطلق مناطق حضرت فرمایي چې د عقل درې تفسیر مرجبان متون دي مرجبان دا ایو ذات سبب د جبلت وضاحت کوم مرجبان د جبلت عقل شعور خلقت او خلقت په دې کې وضاحت کوم عادت فهم ادراک او جذبات د دې تعریفات په سبا کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین